د ملکن تحصیل تاڼه بایزای کې د پاکستان پیپل پارټۍ د انتظام لاندې د ورکر کنونشن تابع وشوه چې پکې د ضلع د مختلفو برخو نه په ګڼ شمېر کې کارکونانو ګډون وکړو. جلسې ته مرکزی سیکرټري جنرال فرحت الله بابر، صوبایي صدر انجینیر محمد معین خان، پخوانی وزیر مملکت ملک عظمت خان، پخوانی صوبایي وزیر بغبیدار خان، پخوانی MP سید محمد علي شاه او پخوانی ضلعي ناظم سید احمد علي شاه ویناګانې وکړې او د حکومت په کمزوري خارجه او داخله پالیسۍ د کرپشن په نوم د سیاسي انتقام او په ملک دننه پملاماتي ګرانۍ سختي نیوکې وکړې. ویناوال وویل چې حکومت د 50 لکه کورونو جوړولو او د 1 کروڑ نوکرو وعده کړې وه، خو د بده مرغه دا مهال په ملک دننه 1 کروڑ خلک بې کوره او بې روزګاره شوي دي. وجه دا ده چې حکومت وایي یو څه او کوي بل څه. ویناوالو دا هم ویل چې د حکومت دیوالونه په پریوتو دي، بس صرف یو لته پکار ده. د PDM جلسه به د حکمرانانو نه د نجات سبب جوړیږي. د پیپل پارټۍ قائدینو زیاته کړل چې راتلونکي انتخاباتو کې به پاکستان پیپل پارټي میدان ګټي او لسته راپیخي ستونزې په ترجیحي بنیادونو حل کولی شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکن.